بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 154 دی، قانون نمبر 80 دی، د محمود قوانین شروع دي. نن به موږ د سویلا مستهزئون قانون وایو. د سویلا مستهزئون قانون، د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله په یوه کلمه کې یو مکسور حمزه راشي، چې کله په یو کلمه کې یو زیر والا حمزه راشي کنه، یو لفظ کې د زیر والا حمزه راشي او ما قبل حرف مضموم وي او مخکې حرف ته پیش والا وي، حمزه په یو کلمه کې په یو لفظ کې حمزه دی او دا حمزه نه مخکې حرف باندې زیر دی، پیش په دې حمزه باندې په خپل زیر وي خو د دې حمزه نه مخکې حرف باندې پیش نو د دې مکسور حمزه نه واو جوړول جایز دي. لکه سئله دی، سئله د کې دا حمزه مکسور دی، زیر والا دی او مخکې حرف باندې پیش دی او قانون موږ نه عمده تقاضا کوي چې حمزه راشي په یو لفظ کې او زیر وي په او مخکې حرف باندې پیش وي، نو د دې زیر والا حمزه نه واو جوړول جایز دي. نو دینه معلومه شوه چې دا جوازي قانون دی، جایز قانون دی، جوازي دی. لکه سئله نه سویلا، دا واو چې دی کنه، واو دا موږ د دې حمزه نه جوړ کړی دی. ٹھیک شو؟ او ګوره دا ځکه جوړ کړی چې موږ ته په قانون کې وایي چې حمزه باندې زیر وي، حمزه مکسور وي او مخکې حرف باندې پیش وي، نو بیا د دې زیر والا حمزه نه واو جوړول جایز دي. نو موږ د سئله نه سویلا کو، دا وګورئ دا سئله دی، سئله نو د دې حمزه نه به واو جوړ کې، او دا سین به په خپل ځای او د لام به په خپل ځای او د دې حمزه د زیر به په خپل ځای، صرف د دې حمزه نه به واو جوړ کې. نو دا به موږ سره شي ګوره یا سویلا. ٹھیک شو؟ خو د دې قانون یو څو شرطونه دي. شرطونه سری اول نمبر شرط دا دی چې دا حمزه به یو وي، دوه به نه وي. حمزه به یو وي په یو لفظ کې، دوه حمزې به نه وي. احترازي مثال هغې ته وایي چې د دې قانون خلاف وي. لکه دې ته ګورئ او ایدمون، دلته وګورئ دوه حمزه رالل، یو حمزه پیش والا دی، یو حمزه زبر والا دی او موږ ته څه وایي چې په یو کلمه کې به یو حمزه وي. نو اوس د دې نه معلومه شو چې په دې او ایدمو کې دوه حمزې دي، نو قانون پکې نه جاری کېږي. ها، دویم شرط دا دی چې دا حمزه به مکسور وي، زیر والا به وي کنه. که د زیر والا نه وي، زبر یا پیش والا وي دا حمزه او مخکې حرف باندې پیش هم وي، نو بیا به هم د دې حمزه کې به دې لفظ کې به قانون نه جاری کېږي. احترازي مثال دا دی، سئله دی، سؤالون دی، وګورئ دلته په حمزه باندې زبر دی او قانون موږ نه څه غواړي چې په حمزه به زیر وي، نو دلته په حمزه زبر دی او مخکې حرف باندې پیش هم دی، نو د قانون خلاف دی. قانون کې موږ نه حمزه زیر والا غواړي، زبر والا نه غواړي، او دلته دې مثال کې قانون د حمزه زبر والا دی. نو دې نه معلومه شو چې په دې سؤالون کې قانون نه جاری کېږي. دریم شرط دا دی چې د دې حمزه نه ما قبل حرف به مضموم وي، د دې حمزه نه مخکې حرف باندې به پیش وي. احترازي مثال سائمه، نو ګورئ دلته حمزه باندې خو زیر دی خو مخکې حرف باندې پیش نه دی او په قانون کې پیش غواړي، دلته په مخکې حرف باندې زبر دی، نو معلومه شو چې په دې کې قانون نه جاری کېږي. ټیک شو؟ اوس د دې قانون دویمه حصه دا وایي هر کله چې یو حمزه مضموم وي، په بره حصه کې حمزه مکسور وي، په دې لاندې حصه کې حمزه مضموم وي او ما قبل حرف به مکسور وي، مخکې حرف باندې به زیر وي، حمزه باندې به په خپله پیش وي. په دې دویمه حصه کې بره خو به حمزه باندې زیر و، مخکې حرف باندې به پیش وکنه. اوس د دې الټه کا، حمزه باندې پیش کا او مخکې حرف باندې زیر کا، حمزه باندې پیش کا مخکې حرف باندې زیر کا، نو بیا د دې مضموم حمزه نه یا جوړول جایز دي. الته کې به موږ د مکسور حمزه نه واو جوړولو او ښکته به د مضموم حمزه نه چې مخکې حرف باندې زیر وي، نو بیا به د دغې مضموم حمزه نه یا جوړو او دا جوازي قانون دی. نو بیا د دې مضموم حمزه نه یا جوړول جایز دي. لکه مستهزئون رئونه، دلته کې وګورئ حمزه باندې پیش دی، ٹھیک شو؟ او حمزه باندې پیش دی او مخکې حرف باندې زیر دی، نو قانون موږ نه هم دا تقاضا کوي چې حمزه باندې به پیش وي، مخکې حرف باندې به زیري، نو د دې پیش والا حمزه نه به یا جوړه کړي. نو د مستهزئون په ځای باندې به مستهزئون وایو، مستهزئون ویل جایز دي. ٹھیک شو؟ د مستهزئون نه مستهزئون ویل جایز دي. دلته کې دا پیش والا یا ده کنه، دا یا مونږه د دې حمزه نه جوړه کړه،
حمزه نم یا جوړ کړه او چې په حمزه کم پیش واغه مونږ په دغه یا باندې ولګو صرف د حمزه نه مونږه دا یا جوړ کړه دو نقطو والا یام ته جوړ کړه نو د مستهزئون نه مستهزئون ویل جایز دي خو په دې دویمه حصہ کې مې څو شرطونه دي اول شرط دا دی چې دا حمزه به یو وي دا حمزه به یو وي دوه به نه وي یعنې دوه به نه وي احترازي مثال جائعن ٹھیک شو وګورئ دلته حمزه مضموم دی ضمه را پې دو پیش ضمه را پې او مخکې حرف باندې هم زیر دی خو دا مخکې حرف هم حمزه دی نو ګورئ یو لفظ کې دوه حمزې راله او موږ دا قانون وایي چې په یو لفظ کې به یو حمزه وي دوه به نه وي نو دلته خو په یو لفظ کې دوه حمزه راله نو معلومه شو چې په دې قانون کې په دې لفظ کې قانون نه جاری کیږي دویم شرط دا دی چې دا حمزه به مضموم وي ضمې والا به وي دا حمزه به مضموم وي احترازي مثال معرن نو په معرن کې وګورئ دا حمزه مفتوح دی زبر والا دی نو او مخکې حرف باندې ته زیر هم دی ٹھیک شو نو مونږ ته وایي چې مخکې حرف باندې به زیري خو دا حمزه به مضموم وي پیش والا به وي دلته حمزه زبر والا دی نو دې نه معلومه شوه چې په دې کې قانون نه جاری کیږي دریم شرط دا دی چې د دې حمزه نه ما قبل حرف د دې حمزه نه مخکې حرف به مضموم وي مخکې حرف به مکسور وي دا دلته کې غلطي رانه شوي خو بهرحال دا به مکسور وي مخکې حرف به مکسور وي زیر والا وي احترازي مثال لأوما دغه وګورئ په حمزه باندې خو ضمه ده خو د ده نه مخکې حرف باندې زبر دی او قانون مونږ نه زیر غواړي چې مخکې حرف باندې به زیر وي نو بیا به د دې مضموم حمزه نه یا جوړول بیا جایز دي نو دلته کې په دې قانون کې د دې حمزه باندې ضمه ده او مخکې حرف باندې زبر دی حالانکه موږ نه مخکې حرف زبر نه غواړي زیر غواړي نو دې نه معلومه شو چې په لأومه کې قانون نه جاری کیږي صحیح شو جی دې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ دا زمونږه د سویلا مستهزئون قانونو او ښه په اسانه باندې مې سره د مثالونو حل کو درته نو دا زمونږه د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام